الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهده وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبهداه مقتده. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر في كلامه المجيد: واتبع سبيل من أناب إلي. وقال تعالى في مقام آخر في كلامه المجيد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله وصدق رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طول درود شریف که پندال نه بهر دی او که دننه دی دا په شوق سره ووایه. داسې نه لږ په زوره منې په شوق سره: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بعدد كل معلوم لك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أزواجه وذرياته وبناته وابنائه وآل بيته وأصحابه أجمعين. چا چې درود شریف ویل هغه لږ لاس اوچت کړي، او یو لاس نه دا دواړه لاسونه اوچت کړي، او د دې درود د خاطره پنډال نه چې کوم بهر کسان دي هغه دنده راشي، هغه پورې کسان چې کوم ناس دي. ګوره زمونږ دا مشران دلته کې دا خو تاسو د پاره راغلي یې، تاسو هم د جلسې د پاره راغلي یې، نو ځان د دې حصه جوړه کړئ. بهر چې کوم کسان دي هغې ته هم درخواست دی چې هغه دنده راشي. دا نن اجتماع معنونه ده د مفتي محمود رحمه الله رحمتا واسعه، د هغه د سیمینار او د کانفرنس د تیارو په سلسله کې هم دا اجتماع د مفتي محمود رحمت الله علیه د کانفرنس په نوم باندې جوړه شوې ده. ما چې کوم آیتونه لوستلي دي په هغې کې الله فرمایي چې تاسو د اکابرینو په پل باندې پل کېدئ. فبهداه مقتده، د هغې هدایات او د هغې او د هغې هغه ډېر بهترین واز و نصیحت هغه ځان دپاره مشعل راه وګرځوئ. همدغه خلک خپل مقتداګان جوړ کړئ. یقینا تاسو به او دویم آیت کې الله فرمایي چې واتبع سبیل من اناب الی، تابعداري د هر هغه چا وکړئ چې هغه ته رجوع کوي. او دریم آیت کې الله فرمایي اهدنا الصراط المستقیم. بنده دا دعا کوه چې ما ته صراط مستقیم باندې ور روان کړي، او یوازې دا نه چې راته یې وښایي، راته یې وښایي هم که چې اهدنا الصراط المستقیم ما په نیغه لاره ورسیخ که روان که. بیا د انسان ذهن کې یو سوال لري چې هغه نیغه لار به کومه الله رب العالمین هغه لار منشن کړله
وی فرمایل صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا آغا خلقو پلار زمان طبق را نصیبه کا چه اغسطا انعام یافته خلق دے طبقه دا او آغی کی سوک دی اللہ دا آغی تفسیر کی من النبیین انبیاء دی نو انبیاء چه دا دنیا نزی مشن پریدی تحریک پریدی نو الصدیقین دا انبیاء و صفات چه چاہتا منتقلی او درہم نمبر والشهداء والصالحین شهداء دا دی علماؤنا منگ اوریدلی دی چه او خواغ شهید دی چه دا اللہ دا دین دا بول بالا کولو دا پارا پسنگر کی دا خپل وینی نظرانہ پیش کئی او یو شهید پا مانا دا عالم سر دے زکر دا مادہ قرآن کی بلزے کے مستعمل لا چه حلمو شهداءکم اللہ اہل کتابو تا چیلنج ورکی کہ تاسو دا قرآن مقابلہ کی یا دا رسول اللہ مقابلہ کی بل یو دستاویز لرے یو بل یو نظام دا زندگی لرے تاسو تا معلومات نہیں نو حلمو شهداءکم خپل مولیان او پادریان رامخ کے کئے نو شہید دا علماء چی دا فعیل وزن دے کل پا مانا دا اسم مفعول رازی و کل پا مانا دا اسم فاعل رازی نو شہید پا مانا دا عالم سرا او دریب سلورم والصالحین دا دا غدریو او طبقو کارکنان لکا منگ واخلا او زان واخلا او دا سلسلہ دا جناب رسول اللہ نا نئی آوازی بلکہ اصولی موقف دا طول انبیاء یو دے آغا پا مخدس مکد اللہ نظام آغا قائم اول دی دا دیو جن شاولی اللہ فرمائی فکو کل نظام دنیا کے تمام استحصالی نظاموں کو مٹھا ڈالو او دغه د پاره جناب رسول الله اگر اغله د دنیا تا رسول الله پرده وکړه دنیا نه د نبی علیہ السلام دا میشن صحابه کرام رسول له کنه د رسول आवाज ناراضی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په یو اجتماع کې حجۃ الوداع کې 1,24,000 صحابه کرام ته تقریر کړي چې آیا ما د الله رب العالمین میشن دا تاسو ته پوره راورسو کراونه رسو ټول صحابه کرامو به یک زبان وي چې تا یوازې را رسول نه دی بلکې تا حق ادا کړی دی بیا پیغمبر علیہ السلام دا غینه حلف اخلي چې کله ما حق ادا کو او کله ما حق ادا کړی دی نو زه تاسو نه رخصتېږم تاسو ته دوه شی نه پرېږدم چې هغه اساسي شی نه دي چې هغه د نظام دپاره دي او هغې کې یو شی کتاب قرآن دی او دویم سنت دی دغه شی نه تاسو ته پرېږدم او کله چې تاسو دغه شیونه په لاسو کې مضبوط نیسئ نو لن تضلوا ابدا چرته به تاسو ګمراهان نشئ لہذا جناب رسول الله حلف واغس او بیا نبی علیہ السلام په حلف کې دا هغو ته دا خبره کوي فلیبلغ الشاهد الغائبه زما دې خبرې ته ستاسو خیال شته که نشته دی آواز نه راځي خیال شته که نشته دی د چا چې زما خبرې ته غوږ یې هغه لږ لاس اوچت کوي او څوک چې دلته کې حاضري خو په کلاس کې یو سړی حاضري خو ذهن غیر حاضري نو تاسو که کلاس کې حاضري او ذهن غیر حاضري نو ذهن عمران خان طرف ته مه بوځئ دغه کټفوتلی دا کلاشی دی یو شی دی یو در یو طالب راغی زمونږ یو استازو هغه ته به درس ته نه راغی کله به راغی پټ غونې به شاته کېناست نو هغه زمونږ استاز ورته وي چې طالبه ته طالب یې که څه شی هغه وي استاد چې زه څه شی یم هغه وي بس دی کېنه زمونږ په دې علاقه کې زمونږ په دې نسبیانو کې یو ملک و یو غټ خان نو هغه راغی یو سړي قرآن لوسته غلطې وي نه خان صاحب ورته وي چې دا قرآن د چا دی هغه وي دا خو زما دی وی چې ستا دی نو بیا غلط وایه خو که د خدای نو بیا داسې دی یو سړی وایي زه په ډیران مونځ کوم حمید الله جان خان ورته وایي چې زه خو امیم خو په ډیران مونځ نه کېږي هغه وایي زه چې کوم کېږي نو د ده پکې څه کار دی چې مونې کوي بیا
نو دی وایي زه د مدینې ریاست جوړوم. موږ وایو دا د مدینې ریاست نه دی. دی وایي دی. نو موږ مدینې ریاست کې خو ډولګې نه ته ډولګې وهې. موږ مدینې ریاست کې خو لغړتوب نه ته لغړتوب کوې. موږ وایو د مدینې ریاست کې خو داسې نه چې ته چا سره یارانه ده. دا یارانه کې د هغه نه ښځه واخلي. یارانه کې د هغه نه څه شی واخلي؟ ښځه واخلي. زمونږ په دې مینګوره کې یو چمیار و. یو سړي سره دوستانه وه. چمیار ښځه اخیسته. نو هغه ملګري ورته چې دا ښځه ماله نه راکوي. چمیار ولګي د ښځه یې طلاقه کړه. وي دا ستا شوه. چا ورته دا ولې؟ وي یاره دوست مې نه شو خفه کولی. وي دې به ځانه بله وکموي. نو دا د سړي زوی دا خو د سړي زوی هم نه و. لکه سړی چې مري یا په اسلام په جیداد او په خپل عزت او حرمت باندې مري او په ښځه باندې مري، نو دوی نه په اسلام مري، نه په پاکستان مري، نه په عزت او په حرمت باندې مري، نه په ښځه باندې مري. نو بیا دا څه شی نه دي. نو ذهن کې دا خبره ما اچوئ. عمران نوم یې عمران دی او عمران ډېر ښکلی نوم دی. خو کلمت حق ارید بها الباطل. مفتی محمود رحمت الله علیه با اکثر دا خبره کوله چې بوټو صاحب ته یې وي چې ستا را سوشلیزم هغه دا اسلامي سوشلیزم دی. نو هغه اسلام کې خو معاشي نظام شته. نو بیا به دا هم یو ځلې مفتی صاحب تقریر کې وي ګیره پرېږدی حمیدالله جان صاحب تا ته نه یم ګورې او دوم داسې نرۍ غونې پرېښودې ماشاءالله اراده یې کړله. تبلیغ هغه نوم نه اخلم ځکه تاسو کې اکثر داسې خلک وي چې بیا به خبره ورسوي. خو یو سړی چېرته تبلیغ کې لاړ نو 4 میاشتې ولګولې ساده سړی و. نو چې کور ته راغی نو ښځه یې ووهله. ګاونډیانو یې ولې وهي؟ وی ما ورته یې ګیره پرېږده او دا ښځه ګیره نه پرېږدي. هغوی د ښځې خو ګیره نه راځي. وی اراده خو دې وکړي که نه په اراده هم یو نیکي میلاویږي. نو ده خو اراده کړله الحمدلله. خو به هر حال آخري خبره درته کوم. پیغمبر علیه السلام سوګن اخیستی و چې فلیبلغ الشاهد الغایبه. دا زما د نظریه او فکر دا به تاسو غایبینو ته رسوئ ځکه تاسو حاضر یې. او دغه پیغام امام ابو حنیفه سر ته رسولی دی، ائمه اربعو سر ته رسولی دی، امام بخاري سر ته رسولی دی، صحاح سته سر ته رسولی دی، مجتهدینو سر ته رسولی دی. او دا سلسله رکاو شوې نه ده. مجاهد الفسانی رسولی دی، شیخ عبدالقادر جیلانی رسولی دی. او دا سلسله رکا شوې نه ده، اثاره شوې نه ده. او دا شاه ولی الله رسولی دی، سید احمد شهید، شاه اسماعیل شهید. او دا هغې نه وروستو محمد قاسم نانوتوي، رشید احمد گنگوهی، مولانا امداد الله مهاجر مکی رسولی دی. بیا د هغه مایناز شاګرد حضرت شیخ الهند او دارنګې مفتی هند مفتی کفایت الله رحمت الله تعالی علیهم رحمتا واسعه. هغې دا میراث کې خیانت نه دی کړی، کوتاهي نه ده کړې. او دا پیغام حسین احمد مدني ته ویلی دی، حفظ الرحمن سیوحاوي ته، عبید الله سندي، شبیر احمد عثماني، احمد علي لاهوري، اشرف علي تانوي، چې دا د خپلې زمانې حجتو او اوس زموږ دپاره حجت دی که نه دی؟ لاس اوچت کوي، حجت دی که نه دی؟ او دغه پیغام دی پرېښودی دی مفتی محمود رحمت الله علیه ته، مولانا غلام غوث هزاروي ته، مولانا احمد علي لاهوري ته، مولانا عبید الله انور ته، مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ته، مولانا عبدالله درخواستي ته. مفتی محمود رحمت الله علیه دغه پیغام درو دیوار ته رسولی دی. نن تاسو نه دا وعده اخلم چې د مفتی محمود دا پیغام به رسو که به نه رسو. او یو بله خبره کوم، لاس اوچت که لاس به ښکته کوئ نه. مفتی محمود صاحب زموږ دپاره دلیل دی که دلیل نه دی؟ اواز نه راځي. دلیل دی که دلیل نه دی؟ هغه شاتک بنګلادیش والا आवाज نه کوي، پر هغه اوچت هم نه کوي. مفتی صاحب دلیل دی که نه دی؟ مفتی صاحب په سر به ځان قربانو که نه قربانو؟ او بیا مفتی محمود رحمت الله علیه دغه پیغام دغه میشن مولانا فضل الرحمن ته پرېښودی دی. ولد الاسد اسد. زه د مفتی صاحب یو خبره قدر کوم، دغه د ولایت، دغه د فقاهت، دغه د سیاسي تدبر او دغه د علم قرات. مفتی محمود رحمت الله علیه
یوازې سیاستدان نه و بلکې مفتی صاحب بهترین قاری و په علم تجوید باندې د هغه دومره رساله موجود ده مولانا مفتی محمود د ادیب او نداء الاسیر دا د هغه اشعارو مجموعه ده تاسو یې وګورئ مفتی محمود رحمت الله علیه محدثو ترمذی وګورئ او د هغې شرح د مفتی صاحب وګورئ مفسرو تفسیر مفتی محمود وګورئ او دارنګې فقیو فتاوی مفتی محمود وګورئ چې په 22,000 فتوو باندې مشتمله ده مدبرو د 73 آیین وګورئ د سن 53 تحریکونه وګورئ د سن 74 د قادیانیانو خلاف د مفتی محمود رحمت الله علیه او د هغه د ملګرو سترانګ او مضبوط موقف وګورئ هغه موقف نن مولانا فضل الرحمن سے پیش کړي په 14 اکتوبر به دغه اجتماع کیږي خو د مفتی صاحب یو وړه غونې قصه درته کوم سن 1998 کې ما په جده کې عمرې له تلم جده کې مولانا حمدالله عثماني ما ته روټۍ کړې وه د هغه په غزي کې یو جومات کې یو مختصره غونې رساله و زندګي نوم یو په هغه رساله کې د مفتی صاحب یو واقعه لیکلې وه چې مفتی صاحب د خپې اپریشن کړی سی ایم ایچ پینډۍ کې داخل و محمد زمان خان چکزی زمونږ ډېر دروند مشر و د مفتی صاحب پوښتنې له راغی دې خبرې ته غوږ کېدی د مفتی صاحب بیمار پرسۍ ته راغی مفتی صاحب ته وی چې مفتی صاحب طبیعت هم څنګه دی خو د مفتی په ځای باندې صوفي صاحب ووي صحیح وي صوفي صاحب بیا د خپله خوله کنټرول کړه چې مفتی صاحب سبقت لساني وشوله ما تا ته مفتی صاحب وي خو د خولې نه صوفي صاحب ووته مفتی صاحب ورته خفه کېږه ما دا صوفي لقب ماله جناب رسول الله ښودی دی نو پته ولګېدله چې تصوف ثابت دی کوم خلک چې د تصوف خلاف کوي خلک ګمراه طبقه ده بیا مفتی صاحب وایي چې نبی علیه السلام وینم خوب کې صحابه کرامو مجلس کې ناست دی بعضې خلک وایي دا ملایان چې دي تش خوبونه بیانوي نو موږ خوب استدلال کې نه پیش کوو خو دا مبشرات دي او دا خود څلوېښتمه حصه ده د معجزو د نبوت د نبي علیه السلام خو بهرحال مفتی محمود رحمت الله علیه وایي چې صحابه کرام وینم د نبی علیه السلام سره ګیر چاپېره ناست دي یو ښایسته انجمن دی او زه ځان ډېر کمزوری ګڼم ډېر د دې مجلس اهل نه ګڼم یو کوڼه کې کېناستم یو ګوټ کې کېناستم په دې کې یو سړی راغی نبی علیه السلام یې مخاطب کو وی علمني مما علمک الله یا رسول الله یو مسله را پیښه ده یو مشکل را پیښ دی یا رسول الله هغه مشکل موږ ته بیان کا وی نبی علیه السلام زما طرف ته اشاره وکړه او هغه ته وی چې دا صوفي صاحب به دې پوه کړي وي دا صوفي صاحب به دې پوه کړي دا عالم دی مولانا هزاروي هغه د شپې دوی جوړوي ښځه یې اوده ده اچانک یې ښځه بیداره شوله او هزاروي ته وی غلام غوثه دا دوی مه جوړوه ما نبی علیه السلام خوب کې ویلی ده چې پاسه هزاروي د دې دوی د جوړولو نه منع کا دې دوی کې زهر دي داسې نه چې نقصان وشي زمونږ د اکابرینو رهبري مشري جناب رسول الله کوله د جمعیت علما رهبري الله رب العالمین او رسول الله کوي اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع نو 14 اکتوبر د اجتماع له به ځو که به نه ځو داسې نو ښه کلکه واده وکړئ او زموږ د دې مشرانو د خوشحالولو دپاره د الله د خوشحالولو دپاره په ډېر ډسپلن باندې په خپل ځای باندې ودرېږئ 14 اکتوبر دا شی بند تاسو به هغه بره کسان نه دي ولاړ هغه هم ودرېږئ جنډې وړقوئ داسې نعره تکبیر نعره تکبیر ما سره ستاسو وعده ده که نه لږ اواز کوي وعده ده که وعده نه انشاءالله د باطل ملا مباتو که نه ماتو عمران خان بزغلو یهودیان بزغلو امارت اسلامی ته دعا وکړئ چې الله د هغې له ثبات استقامت ورکړي وصلی الله علی النبي الکریم